پروګرام وشو دغه د ستاسو سر څه نوم دی پاینده کا چې د دوی مصر دی سپین ږیری دی او د هغه زویان ورورونه کورنۍ 21 کسان نن د شمولیتي پروګرام وشو ډېر خوشحاله شو خدای د ستاسو راتګ په موږ پورې بختور کړي زه ډېرې خبرې نه کوم موږ تاسو به نن اوله ورځ د سیمانه مخامخ سره ناست یو سره ډېر خوشحاله شو موږ سیاست له ډېره ټیمه کړی دی له سکوله له کالجه تر یونیورسټۍ په دغه سیاسي پروسس کې پاتې شوي یو قوم پرسته پارټۍ کې په پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کې زموږ تربیت شوی دی بیا لا داسې موږ لار جلا کړي ده نو موږ به یا مایوسي لیدلګي یا به مو تعصب لیدلی یا به مو بې انصافي لیدلګي ځین جلا شو دا اوس دلته چې ولاړ شو دا قیومه د انسان الله دا د پښتونخوا معنا دلته ډېر ملګري معنا په جمعیت کې دا نور خان د موږ سره په پښتونخوا کې دا محمد یار دا جتور ملګری دی کونسلر هم وي دلته هر سړی ځان ته خپله پارټۍ لرله خو تاسو ته دا وایم چې لورلی یو ډېر له کوټې بعد دویم واقعیم که ښار وي هغه لورلی ده اوس کلاسې پلاته ته ښار نه شي وایي خامخا دوکانونو سرکاري دفتر ته ته ښار نه شي وایي ښارونه وخت ځای ته وایي چې هلته هر مذهب وي لکه په لورلی کې د عیسایانو خپله ادره ده خپله عبادتګاه ده چرچ دی د هندوانو دلته خپله محله ده خپل کاروبار دی خپل مندر دی د پاکستان کې څه قومونه دي دا په لورلی کې شته که بلوچ دی خپل کالوني د یو نه دوه ځایه بلوچ پراته دي په دې ښار کې په بلوچ کالني او په زغرلونه کې په اربسین کې اربسین نه رودلین کې دلته سرایکۍ پنجابۍ معنا په دې ښار په مختلفو محلو کې پراته دي دلته معنا هر زبان خلک شته د هر مذهب خلک شته زموږ پښتانه خو هر ایل خیل دلته شته چې نن دغه سینما الخیل معنا موږ نور پروګرامونه هم کړي دي سینما الخیل ته تللي سینما الخیل لوی قوم دی دوی به اکثره دا ویل پرته اسمان کته سلیمان معنا واقعي سلیمان دومره لوی قوم دی په پښتانه کې چې هر ځای شته سیند له لاړ شه د پنجاب به موږ تورې چای به مو کولې د ګوډې پنجاب دکانو کې نه وي موږ به ور وګرځېو جوګۍ به وې ور سړی دا خو دې پښتانه ځای پر ځای به ورور اکثره پر سینما الخیل برابرېدو کله کله به ناڅار هم جوګۍ کې ولیاړه وه چای به بر وکړي بالخیر کار سړی کار دا دی تورې چای را به ښې کوي د پنجاب والا پر وټلان ګرده کوي چای دي هغه تورې چای نشي پخول دوی به ډېر خوشحاله شو نو موږ به هم پرې هوټل درېدو هغه به ور وګرځېدلو پښتنو سره به هم چای وکړي حال احوال به هم وکړي خو تاسو راغلي یاسته زموږ په دې لښکر راګډ سواسته زموږ لښکر چې کوم دی معنا د دې لښکر مصري زه کوم زه خو له اولې ورځې معنا سیم سیاست کړی یم دی ډېر په خلوص م کړی دی ډېر په ښه نیت م کړی دی ځان موازنی مګر پارټۍ له م ګټه رسوله خلکو له م ګټه رسوله بیا کوم هغه پارټۍ له کړي ده نن دغې پارټۍ له راغلي یو پیپلز پارټۍ له هم هغه رنګه لګیا یو مقصد هم دا دی چې خدمت وکړو موږ تاسو انسانان د ځان د ګډې خبره که موږ راواخیستله موږ الله هم ملامتوي موږ د انسانان هم ملامتوي د ځان نس چې دی د ځان په نس خو چرګ هم پوهېږي ته یې لکه دا ځان مړی ځان په نس پوهېږي انسان به کار دی د بل د نس خیال وساتي د بل د جذباتو د بل د ضرورت ځان ته معلوم کړي په هغه کې یو کومک وکړي نن موږ تاسو یو رنګه خلک یو که سهار موږ دا سیټ وګټو زموږ دا لښکر معنا تاسو همت وکړئ زموږ دا زر ملګري په خلوص په مړانه دا لښکر د ځان وسمري چې معنا دا زما دی درځئ چې کامیابي حاصله کړو نو خو یو سړی کامیابه کېږي ګسر دغه سړي له معنا پنډ راغلی دا شمس له 200 ټرانسفارمر راغل آیا دا شمس 200 ټرانسفارمر کور له وړي که به د عوام تور که به د ملګر تور کړي دا معنا 20 کیلومتره روډ راغی د مختلفو ګلیو محلو د کلو راغی دا په دغه ځایو ته ځله ورکوي
معنا نوکرۍ راغې 500 رالې 1000 نوکرۍ م راړې 2000 م راړې دا به دغه رنګه خلکو ته ورکوې دغه رنګه کورو ته به ورکوې چې دا چا له تا سره محنت کړی وي چا له تا سره د چا په ذریعه ته دا کرسۍ له رسېدلی دا نوکري دغه حقوق دا ضروريات راځي دا د هغه خلکو دي چې چاته تر یو ځایه ورسول په دې کې به دی خلک راسي چې چا به تا ته ووټ نه وي درکړی وي به غریب ور غریب چې دی هغه الله تعالی معاف کړی هغه غریب هغه سر شمس ته ووټ نه وي ورکړی مګر دی غریب یو ضرورت به وي د علاج پیسې به وي د زوی د تعلیم فیس به نه وي بله مجبوري به وي بله پریشاني به وي د هغه سر که ته ښه وکړې الله هم به خوشحاله کړي هغه غریب هم دا یې چې واقعي زما غربت یې وکړه یو به سرمایه‌دار وي زینتنګ به هم یې چمونه به هم کوي پروپیګنډې به هم کوي او زموږ ډېر خلک چې دي هغه دا زموږ وزیران په مړۍ پسې ځي چا ښه مړۍ ورکړه و هغه ته اعلانونه کوي و دې ته نه ګوري چې له ما سره خواري د خپلو سپرو خوارو ملګرو وکړه او د بل هغه پلانۍ تر ورګه زما مخالف په ووټ کې م راته ولاړې په ماله کې ملګري ځینتنګ ول په غورونو یې م ورکول نن بیا وروره هغه ته لوی لوی اعلانونه کړي دا کار که موږ وکړي دا بیا موږ تاوان خپل ملګری چا ایله کړی دی جمعیت علما اسلام خپل ملګري ایله کړل پښتونخوا خپل ملګري ایله کړل دا خلک مایوس وسو لاړل اجتور نه سیاسي وي اجتور نه دونې ښه میړه وي نه سردار وي نه سیاست کړی وي دا سړي بار ناکه باز راغی د ده پر سر کښېناست څنګه کښېناستی ګرد سیاسي خلک ورغل دا د اجتور ملګرو به دا وویل اجتور ډېر قسمتواره دی قسمت لري اجتور قسمت نه لري اجتور له ګرد محنتکشه خلک سیاسي خلک د دا پارټیانو د دا جمعیتو د پښتونخوا تربیت یافته روزلي خلک ورغل اجتور ته یې پالیسي م ورښول اجتور ته یې شمولیتونه ورکول اجتور یې بیوه یم اجتور بس خاصه ورسره روانېدی اجتور کامیاب قسمت په دې کې ګوره دا شیان نه راځي چې محنت به کوې ښه منیجمنټ ښه پالیسي به جوړې ښه ترتیب به کوې بیا ته یو کامیابۍ لکلی شي اجتور ملګري سیاسي ول اجتور غیر سیاسي اجتور یې 2 واره پر دې سیټ باندې راوست نن هغه خلک له اجتور هم ناراض جمعیتو پښتونخوا که خپل ملګرو خرابه که نن اجتور زه نسم خرابولی نه یې ملا خرابوی اجتور اوس خپل ملګري خرابوي خپل ملګري به د ده ملا ورماتوي خپل ملګري د مایوسه کړل د ده رویه ورسره چپ وه د ده حقوق سم نه کوي تقسیم و یوه کور ته اووه نوکرۍ ورکړې و بله خوا ته یې معنی ورهغه کلي ته یوه نوکري نه ده ورکړې یو روغ قوم ته یوه نوکري نه ده ورکړې دا د اجتور زوال را روان دی انسان هر وخت پر یوه لیول نه وي پیدا شوې شنه یې بیا لویېږي بیا ځوانېږي بیا بېرته بیا د کمزورۍ و خواته ځي سیاست هم دارنګه شی دی وار زور واخلي بیا راکښته سي نو چا مینه یو شی په ښه انداز په خلوص باندې خدمت وکړي د عوامغه هغه بیا نه ویرېږي هغه مقابله د راځي ما خدمت کړی دی ما څوک نسي څولی نو تاسو ته ناوختي هم ده ډېر خوشحاله سو چې 21 کسان د بینډاره څخه د سلیمان خیل قوم څخه د دې ښارغه له موږ سره شمولیت وکړي الله د وروره وکړي چې زموږ دغه کامیابي اوس هم موږ له تاسو نه ده شروع کړې موږ تر وارم نظر وټه اخیستي دي په بلدیاتي الکشن کې دا ټیم موږ تر ګردو پارټۍ زیات کونسلران ګټلي موږ هم هغه ځای له وې لندې خټېغه لږ اوبه پکار هغه ځای له ځان رسولی دی شمولیتي پروګرامونه د یوه چاغه نسته زموږ غستا دا پارون بله ورځ د دغه محمد ظاهر کونډي په سپلۍ کې د دوی پر کور موږ پروګرام وکړي درس کسان شامل دا درس معنا سړي دي درس بیا زنانې دي دا سړی کم دی دا سړی بیا ځي درس نور پیدا کوي تاسې 21 کسان یاسته ستاسې په کور کې به دغه رنګه 15-18 زنانه شناخت کارډ وي دا 21 ووټه نه دي دا کم سې کم دا د نن شمولیت موږ 40 ووټه پیدا کړو او له دغسې دا نن موږ تاسې سره غږږو لږ هم سره ولیدل لږ موږ واورېدو له ننه په دا خواږه سره تاسې له په مخه همزازی درځي چپ وي
د تای سره به په رکشک سپوري ناصر په مخه درځي په محله کې علیزی په مخه درځي تومانخیل درځي دا تاسې راوستی سي چې راځه وروره دا پاټۍ ده دا کار دی ذمهواري اختی سي چې وروره چې زما څه ول ستا هغه به مغه وي دا موږ ګر ملګرو ته دا وایو چې په خلوص کار وکړئ بیا کامیابي کړي لا خواخې سانلا درته وویل د مختاره خدا واره اخل مایوسو سواره پاټۍ یې وکته راغل پر موږ باندې دا موږ کوم کونسلران وګټل کونسلري ډېر ګران کار واقعي موږ په ښار کې موږ کمزور یو دا د ظاهر هغه په کلي کې تره واره زما څلور ووټ و هغه نه دي راته معلوم چې چا راکړي په دې اوس بلدیات کې موږ سړی د راوی قسم دي کله موږ سره سړی وایي چې موږ کونسلر ودرو مګر د خدای فضل دغه دی چې نن په هغه محلو کې شمولیت ستاسو په محله کې موږ کونسلر ولاړ وي کمزوری وي دا ستاسو د محلې کونسلر جمعیت وګاټي ما نن ویلې دی چې دا ستاسو د یوه خاندان دومره اوټ دی دا ګسر تاسو کامیابه کړ که تاسو معنا تر یو تر بلدیاتي الکشن له مخه راغلی دا کونسلري موږ ګټای سو ستاسو دونې لوی کور دی چې وګورو معنا دغه حافظ سلطان الدین دا تاسو کامیابه کړی دی نو جمعیت یې ستا ووټ کړی دی بالکل که موږ مخکې راغلي وای دا رنګه چې موږ اوس بینډار ته دا ستاسو په بینډار کې بله ورځ د اجنټور ملګری خدای نظر هغه دا هم ناراضه دي پر ورځو به که ستاسو تعلق ورسره ستا خو ټیک دی یعنې موږ خور تلی سو ستاسو په محله کې خلک پیدا کوی سئ دا دلته هم زموږ ملګري ستا د ستاسو په محله کې رویز خان دی دغه وسیم هغه دی نور هم کوشش به کوو ډېر خوشحاله سو ناصر موږ له ډېر په خرپ را روان دی زخپیل موږ له ډېر په زیات تعداد راغی په دې بازار کې که سرایکی دی که بلوچ دی که پنجابی دی که هزاره دی معنا که هر ایل خیل دی دا را روان دي شمولیتونه دا ټیم اته شپېته شمولیته له موږ سره لیکلي درې اتیا اوس درې اتیا ته ورسېدو د چنجن اوس مرواش ها درې اتیا شمولیته معنا چې درې اتیا کسان راشي ډېر لوی شی درې اتیا ورځې به زموږ معنا روزانه به زموږ شمولیتي پروګرام یو ځای بیا موږ ځو یو علاقې له لرې وي په هغه ورځ بیا موږ ګرده ورځ ورکړو بیا موږ د ورځې پنځه شپږ شمولیت هم کوی نو ډېر خوشحاله سو ستاسو را لاسته له موږ سره شمولیت وکړئ انشاءالله بیا به کور هم درځو یو تورې ترخې چای به هم پر در وکړو بیټک به هم ووینو یا به کور ووینو په یوه ورځ نمونه نه زده کېږي لږ غږ به سره کوو چې لږ سره ولد سو دغه دفتر دی د ښار په مابین کې دی تاسو هم د ښار خلک یاسته دفتر لږ سره سلام راچوئ له خپله مخه چې خلاصېداسته راځئ د یو چا سره به کښېنئ لږ به ولد سي لږ به سره وغږېږي هغه به هم خوشحاله سي چې دا سړی خو ورور د فلانۍ مالیه دی دا د فلاني قوم دی ډېر خوشحاله سو کور ودانۍ درته یایو ستاسې کومه مینه کومه خلوص تاسو وکئ او ښه فیصله مو وکړه روزي له الله تعالی لخوا ده شمس و تاسو ته ګوړه اوبره نشي درلږلی نه اجنټور ملا فیض الله درلږي په دې بازار کې چې معنا ژوند سره کوو په سیالي به سره کوو حق به هم معلوم وي خدمت د سړي دوه کار یو ډیوټي ده سرګرمي ده خواري ده دا موږ کاږ په سیاسي پارټیان کې ورکر دا ډیوټي کوي د پارټۍ دپاره بیا چې کامیابي حاصل کړي نو ورکر بیا حقوق هم لري هغه د حقوق ځای سره راشي بیا دوی چند کسان چمچې نوما خلک معنا بې ضمیره خلک هغه خوشامدي هغه سپړی هغه هیڅ ورته کوي هغه خپله پالیسي کوي مدارفن هغه شیان چې وکړي دوی پر هغو خوند واخلي هغه حقیقي ملګري یې لکي چې د چا حق وي هغه دوی یې لکي موږ په کار دی چې معنا خپل حقیقي ملګرو ته کور پر کور څونې وس رسېدی د محلې پر حساب باندې پر دوی غږ وکړو دا شی له یاره دا بینډار ته ګسه موږ درې نوکري ورکوو اوس کم کور کې راسي دا درې کوره دي معنا یو کور ستاسې دی دوه به ستاسې سره نور وي په دا محله کې په سره یو درې کوره زموږ نور وي چې اوس دا در کوو تاسې پچه پر کوئ د هغې سره وشئ څه چم کوئ چې ګسه موږ د کلي انصاف هم وګورو دې ته دوی څه چم مګر راوځي بالکل هر کور ته حق رسېدلی شي دا موږ نه یې چې ډېر به ورسېږي چې هغه څونې وس وي هغه به ته ور ښکاره کوي چې زما د سږ کال دغه پڼ دی په څه طریقه یې ووشو زما سږ کال دغه نوکرۍ دی په څه طریقه یې وشو چا او چا ته ورځي ناوختي هم د
د لمانځه د قضا کېدو ټایم هم دی ډېر خوشحاله سو الله مو عزت وکړه خدای مو راوله هر کله مو راوله ډېره مننه کور ودان